السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو غل کلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ثوابای کې د جیدات په تنازعه باندې دوه خاندانونه وران شوي دي او په دوانو کې درې ښځې ډېرې زیاتې بېدلتۍ سره قتل شوي دي چې دوه سړي په هسپتال کې ډېر زیات زخمیان دي دوستانو دا واقعه په کومه طریقه رامخې ته شوه او عقیل دوی داسې خلکت ولې وکړو تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ کوڅه پورې چا زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر یې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي بای کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې جایداد په تنازعه باندې دوه خاندانونه وران شوي په یو بل کې فایرینګ شروع کړی دی د فایرینګ په وجه باندې په دوانو خاندانونو کې جاني نقصان هم شوی مالي نقصان هم شوی جاني نقصانونو کې یوه ښځه په یو خاندان کې بله ښځه په بل خاندان کې ډېره زیاته بېدلتۍ سره قتل شوي دي چې یو سړی په دوانو کې زخمي دی دوانه په هسپتال کې ډېر زیات بېدلتۍ سره پراته دي او وایي چې موږ اوس د روغې مطالبه لرو دوستانو چې د دې نه بعد مروغو کې ښه به وي خو ځکه چې د دې نه مخکې قطبي چې ته سوچ کړی و هغه دوه زنانه به نن دغه کور کې ژوندۍ پرتې وي خو دوستانو دوی اول سوچ نه کوي پښتانه دي اول دس کوي د دس نه بعد بیا سوچ کوي دوستانو دا به زموږ پوره حقیقت ویډیو کې زموږ د ویډیو خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر یې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي